السلام علیکم دوستانو، د یو نوې ویډیو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. نن به ان شاء الله مونږه د پریزنت انډیفینټ ټنس باره کې تاسو ته معلومات درکو. دوستانو، پریزنت انډیفینټ ټنس هغه زمانه ده په کومه زمانه کې چې یو کار موجوده زمانه کې هغه نه ثابتېږي، نو هغه ته موږ وایو پریزنت انډیفینټ ټنس، یعنی موجوده زمانه. په موجوده زمانه کې دوستانو د ورب یعنی د فعل لومبی فارم لګي، لومبی حالتي، او دې نه علاوه چې کله سینګولر ناونی یا هی شیډ راشي نو هغې کې موږ د ورب یعنی فعل سره د اس یا د ای اس اضافه کوو. دې نه علاوه باقي چې کوم پروناون دي یا پلورل ناون دي نو هغې سره څه داسې قسم موږ اضافه نه کوو. په دې کې درې قسمه سنټنس وي، یو وي پازیټیو یعنی مثبت، دویم یې نیګیټیو نفي، او درېیمه انټراګیټیو. نو دا زمانه چې کله موږ منفي ته یعنی نیګیټیو ته اړو چینج کوو نو هغه د هغې دپاره موږ څه کوو چې دې کې یا ډو ناټ لګو یا ډز ناټ لګو. ډو ناټ هغه حالت کې لګي کله چې سینګولر ناون یا هی شیډ والا سنټنس نه وي، د دې نه علاوه کوم یو سنټنس وي په کوم کې چې یعنی اس یا ای اس نه لګېدلی نو هغې کې بیا موږ ډو ناټ لګو، او هغه سنټنس کوم کې چې یا اس یا ای اس د ورب سره لګېدلی نو هغې کې موږ ډز ناټ لګو. خو بیا موږ د ورب نه هغه اس یا ای اس هغه موږ لرګو. د دې مثالونه داسې لکه هی کوکسو، دا چې یو پازیټیو سنټنس دی، نو دا چې موږ کله چینج کوو نیګیټیو ته موږ دې کوو چې هی ډز ناټ کوکو. یا دا چې کله بیا موږ انټراګیټیو ته چینج کوو نو په هغې کې بیا هغه ډز د پروناون نه مخکې راشي، نو هغه بیا موږ څه داسې قسم لیکو چې ډز هی کوک. دا قسم د ډو والا سنټنس داسې لیکلی شي چې دی ایټ، دا چې کله موږ نیګیټیو ته چینج کوو نو بیا موږ لیکو چې دی ډو ناټ ایټ، او چې کله موږ انټراګیټیو ته چینج کوو نو بیا موږ لیکو چې ډو دی ایټ. نو دوستانو، دا و پریزنت انډیفینټ ټنس، او انشاءالله ستاسو په خدمت کې به د پاس انډیفینټ ټنس سره دوباره حاضرېږم، او امید دی تاسو ته به ویډیو خوښه شوي. تاسو په خدمت کې یو درخواست دی چې تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره د ګنټۍ والا بټن هم دباو کړئ چې تاسو ته زموږ ویډیوګانې مسلسل ملاوي. شکریہ.